أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تلهيكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. سورة المنافقون 9 نمبر آیات. په دې 9 نمبر آیات کې الله تعالی مسلمانانو ته خبرداري ورکړې ده چې د منافقینو د کارونو نه ځان لري ساتي. مخکې منافقینو احوال ذکر شو، تفصیلي علامات ذکر شو، د هغې دپاره زجرونه ذکر شو، او د ټولو خلاصه دا ذکر شو چې منافقین خلک چې کوم دي نو هغوی اسلام او د اسلام نوم نه صرف فایده پورته کول غواړي، اصل کې هغوی ځان بچ کول غواړي چې مسلمانانو د حملو نه بچ پاتې شي. او د هغې نه وروسته کارونه د کفر دي. د ټولو خبرو بنیاد دا ده چې د دنیا په محبت باندې دا خلک مړه دي، او دومره د دنیا حکومت اقتدار اختیارات سره دومره زیاته مینه ده چې د اسلام د هر څه نه پکې ورتېر دي. لکه څنګه چې وړاندې د عبدالله ابن ابی ابن سلول د منافقت وجه موږ ویلې وه چې نبي علیه السلام ته په دې خبره باندې غوسه وه چې خلکو زه سردار کولم مشر کولم، خو که ته نه مې راغله چې تیاره مشري وه ما ته پاتې شوي، خو ته رالې تیاره مشري زمانه لاړله، نو دغه کینې نه ختمېدله، او دی ډېر سخت مالداره هم اولاد یې هم لرل، نو دوی ویل چې زیات مستحق خو زه یم په دې مشرۍ. نو دې آیات کې الله تعالی مسلمانانو ته خبرداری ورکړه، او الله تعالی فرمایي چې یا ایها الذین آمنو، ای هغه کسانو تاسو ایمان راوړی دی، لا تلهیکم اموالکم، په غفلت کې دیوانه چې تاسو لره مالونه ستاسو، ولا اولادکم، او نه اولاد ستاسو، عن ذکر الله، د ذکر د الله تعالی نه. دې سکن کې امال اولاد ذکر کړو، دې نه مراد د دنیا ټول څیزونه دي مراد دي، خو په دې ټولو څیزونو کې زیات اثر د مال او د اولادو دی. نو هغه صراحت سره ذکر شو چې دا تاسو په غفلت کې وانه شي. د غفلت کې اچولو نه منع وشوله. دې کې دې مضمون ته اشاره ده چې مال او اولاد سره مینه کول عیب نه دی، ګناه نه ده، بلکې دې سره مینه پکار خو مینه څومره مینه پکار ده، دومره یو حد شته، او هغه حد دا ده چې دومره زیات هم نه چې الله تعالی د ذکر نه تاسو غافل کې د هغې نه پسې ور واوړئ، دومره نه، دغه اخري حد چې کله د الله تعالی د ذکر نه غافله کولې به دغه ځای باندې بس ټاپ شي، بیا بس نوره مینه نه کوئ او د الله تعالی احکامو به ځای کوي. نو دا معنی نه شوله چې د سره سره مینه ته پکار، مینه شته، خو د مینې حد دی هغه دا چې د دین نه وانړئ، دغه حد دی. الله تعالی د ذکر نه وانړئ، ذکر نه څه شی مراد دی؟ دې یو قول دا دی چې د دې نه مراد پنځه وخته مونځ دی، چې مال او اولاد سره به داسې مینه نه کوي چې پنځه وخته مونځ هم درنه ایسته پاتې شي، بالماضي ته دې مخه شي. چا ویلي دی چې دې نه مراد چې کوم دی زکات، حج او د رمضان روجې ته مراد دي، چې اصل نه چې زکات پرېږدي چې یاره بس بچي به څه کوي او مال به کم شي، او دغه شان ته کې فرض عین حج در باندې دی خو ته نه ادا کوې چې یاره بس بیا به بچي څه کوي او بچو دپاره ډېر ومه او دا مال بیا کمیږي. نو چا دا ذکر کړي دي. امام قرطبي رحمه الله په دې کې درې اقوال ذکر کړي دي، او راجح قول دا ذکر کړي ده چې ذکر الله نه مراد د شریعت ټول احکام دي مراد دي. ځکه د الله تعالی یادول په درې قسمه دي، په زړه کې یادول، په ژبه باندې یادول، په عمل سره ثابتول چې د الله تعالی حکم منم. نو په موږ کې ښکته پورته کېدل، رکوع ته رسېدل، د عملا ثابتول، او د الله تعالی په حکم مطابق زکات ورکول، صدقه ورکول، دا چې کوم دی نو عملا ثابتول چې یاره بس د الله تعالی حکمونه منم. د الله تعالی په دار کې کړاوونه، قربانیانې، جهادونه، علمونه، علم د پاره سفرې کول، د عملا ثابتول چې د الله تعالی یادوم، د الله تعالی منم. نو دا عملا ذکر شو. نو ذکر درې طریقې شوې، قلبي، لسانی، عملی. نو ذکر الله کې دا ذکر الله چې کله ذکر شو دغه درې وړو ته شامل شو، او د دې خلاصه دا راوځي چې د دین په ټولو کارو باندې عمل کول، د شریعت پابند اوسېدل د ذکر الله دی. ومن یفعل چې وکړه ذلک دا کارونه مال او اولاد دپاره یې د الله تعالی یاد پرېښود، الله تعالی د دین نه باغي شو، فاولئک هم الخاسرون، دغه کسان تاوانیان دي. تاوان یې بلې طریقه باندې دی چې مال، اولاد او خپل ځان، خپل صحت، خپل عمر دا داسې استعمالول پکار چې بیا آخرت وګټي، او دې داسې استعمال که چې آخرت یې پکې وبېلو، نو دا ښکاره تاوان شو. وانفقوا، داسې خرچه کوئ، مما د هغه څه نه رزقناکم چې موږ درکړي دي، من قبل ان یأتی احدکم الموت، مخکې د راتللو تاسو یو کس تاسو ته مرګ، د الله تعالی په لار کې خرچه کوئ. نو دې نه فرایض مراد کېدی چې زکات، عشر دا ورکوئ. نفل صدقات هم شامل دی چې کوم ځای کې دین ته ضرورت نفل صدقې هم ورکوئ.
من قبل ان ياتي احدكم الموت مخکې دراتللو یو کس تاسو ته مرګ چې مرګ نه راغلی دا مرګ د مخکې دا کارونه پکار اوس د مرګ په څه پته لګي چې کله راځي مرګ خو ښکار یم نو د مرګ خپل آثار شته علامات شته نو د مخکې د مرګ د علامات چې مرګ علامات شروع شوي نه دغې نه مخکې دا کارونه تاسو وکړي دغه تیزی ورکول په دې خبره باندې چې دې ته موږ ګوره چې په آخري عمر کې به خرچه وکړو ټیم ډېر دی په قلاره باندې به ګورو نه ته مخکې سره خرچه وکړي ځکه د مرګ پته نه لګي چې کله راځي او چې کله مرګ راشي نو بیا خو هغه خوسا وزرونه بهانې قبلېږي نه چې ما واپس کا او ډېر څه په بډه باندې دي خو بس مر راورسېدو پاتې کېږي رانه نو بیا خو الله تعالی د چا وزرونه قبلوي نه نو په خپل ټیم باندې خرچه پکار ده دا تیزی ورکول دي په خرچه کولو باندې الله تعالی وایي فیقول نو بیا به وایي فیقول نو بیا به یو کس وایي ربي رب زما لولا اخرتني ولد زورستك ولم الى اجر قريب يونيتين دي پوری یعنی یو کال میاش به عمر را کړې و نور چې ما به خرچي کړې وي فاسودق جما صدقې کړې وي واکم من الصالحين زدن کان نشوي وي خو دغه اسی ارزوګانی دي څه پیدا شته نه بیا ولن يؤخر الله نفسا اس کله هم الله تعالی نو ورسته یو کس لرا اذا جاء اجلها هر کله جراش نیټه دا ډېر سوالونه کوي خدای تعالی نظام دسي د جوړسته کوي بیانو والله خبير بما تعملون الله تعالی خبر دی په هغه څه باندې تعملون چې تاسو یې کوي